زه چیلنج ورکوم چې کوم ځای کې امیر مقام ودرېږي زه ورته ودرېږم او دی دې زما نه وګټي. زه ورله چیلنج ورکوم، چیلنج دی ان ته ودرېږي زه دته ان ته ودرېږم، دی پي کې ته ودرېږي زه دته پي کې ورته ودرېږم، او که دی دواړو ته ودرېږي زه نن د دې منصب نه دا اعلان کوم چې زه به دواړو ته ودرېږم انشاءالله. تا جوړه کړې تا د قومي جرګه جوړه کړې د څه شي دپاره ده؟ د خپل ځان دپاره تمغې د لګولو لپاره دې جوړه کړې ده چې ما ته خلک وایي چې ممبر صاحب تحصیل د قومي جرګې ممبر دی. دوباره به انشاءالله چې کیس لړاوه هو هغه په هره طریقې عوام او موږ به د خندله سره ولاړو انشاءالله. هغه سوتیلې محچ او ته زموږ سره هغه ظلم وشو او دوه چار باغوان دایره نه په کټ کړي، خو انشاءالله دا به واپس موږ پسې راشي. نور زموږ خپل حلقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو علاقه د جید سواد په سواد کې د چارباغ نن په چارباغ کې د حلقو په باره کې یو خصوصي میټینګ ایښودی شوی دی چې کله هم د الیکشن موقع راشي د چارباغ سره وشي زیاتې. د چارباغ نن داسې حلقې جدا کړي دي لکه چې د وجود د سړي وخې جدا کوي. راغلي دا یو میټینګ دی، په هغې کې احسان الله خان خپلې خبرې کوي. زموږ سره اوسئ دا پروګرام وګورئ. کتونکو جان دا راغلی دی، د ده نه تپوسونه کوو چې د حلقو په باره کې حلقې خو د چارباغ د خلکو د تن یو وخې وې، هغه لاړې جدا شوې. نن چارباغ بیا نیمګړی دی چې کله هم د الیکشن موقع راشي د چارباغ خلک یتیمانان پاتې شي. زه دا پروګرام به زموږ خلک ګوري، دوی ته یو سوال کوم چې دا چارباغ خلک زلزلې ووال، طوفانونه ووال، حالات ووال، دا یو زیاتی ورسره پاتې و چې الیکشن چې کله هم الیکشن راشي زموږ نه هغه زموږ چې کومې ښه حلقې دي هغه زموږ نه والي. راځئ د جان د سره خبرې کوو چې دی په دې عقله څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ او زموږ نه خو د دې په باره کې معلومات کوئ. په دې کې چې داسې چل شو چې په 13 پیرم د حلقې زموږ داسې کړو، بیا ثناء الله خان لګېدلی و په هایکورټ کې. په دې کې کیسونه هم چلولي وو د هغه حلقې دپاره. د هغه سره اوس هم هغه هایکورټ کیس ګټلی زموږ نه د کوړک یونین کونسل او ګلي باغ او دوه چار باغوان دایره نه به کټ کړي، خو انشاءالله دا به واپس موږ پسې راشي. نور زموږ خپل حلقه ده او ثناء الله خان په حقیقت حلقه کې ډېر کارونه کړي دي. اکا معروف منګلور څنګوټه زموږ د خپل یونین کونسل لیکي شورا ټلیګرام دا موږ په کتر راغلي، خو انشاءالله هیڅ مسله نشته. هر طرف ته چې ثناء الله به خدای پاک کامیابی او دغه خپل دغه د خو نه موږ کوشش کوو چې زموږ چارباغ ټول یو شي په کتر راشي. نو چارباغ تحصیل لپاره به هغه ډېره ښه ځکه چې موږ په تقسیم شو، په تقسیم کې زموږ دغه نشته او تحصیل زموږ نیمه. دا یو سازش دی، د دې لپاره به ټول انشاءالله کوشش کوو او هغه کیسونه میسونه تیار کړي انشاءالله. د دې تاسو نا امیده کېږئ مو دا به الله پاک برابر کړي او ټول به انشاءالله زموږ پروګرام بیا سیټ شي انشاءالله. ډېره مننه. کتونکو د اجازه علي بای سره خبرې کوو چې تعلق یې د ګلي باغ سره دی چې دی د حلقو په باره کې څه ویل غواړي. حلقې خو د چارباغ داسې جدا شوې چې یو بم پرې راغورځېږي، نیمه تنه انسان اخوا شي او نیمه رادې اخوا شي چې دی څه وایي. السلام علیکم جی. زه خو به دا خبره وکړم جی چې د دې نه مخکې هم زموږ د دې چارباغ د تحصیل سره ډېر زیاتی شوی و جی، او په هغې کې ثناء الله خان خنداله خپل کیس داخل کړی و چې هغه یې ګټلی و جی، او انشاءالله چې دې پیرې له موږ هم دا تقسیمېدو له نه ورکوو او دوباره به انشاءالله چې کیس لړاوهو که هغه په هره طریقې عوام او موږ به د خنداله سره ولاړو انشاءالله. قاسم صاحب ستاسو په ګلي باغ کې چې کومه حلقه ده تقریبا څونه د چارباغ سره پاتې شوه، څونه جدا شوه؟ زمونږ په ګلي باغ کې خو راته داسې اندازه لګي چې روډیا چې دی نه دی د کشورې سره شامل کړی دی. نو دا خو موږ ته بلکل نامنظوره ده، ولې چې هغه یونین کونسل ګلي باغ کې راځي. نو که دا د کشورې سره شاملی نو دا مکمل زیاتی دی جی. ډېره مننه. رسول الکریم د ټول نه اول
زه د جمعیت علما اسلام تحصیل چارباغ ډیرو درنو قدرمندو مشرانو ورونو ته السلام علیکم او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې تشریف راوړو د ننني اجلاس یو څو ایجنډې دي اولنۍ ایجنډا په 14 اکتوبر باندې په پېښور کې چې کوم مفتی محمود کانفرنس دی په هغې کې په جنب غفیر سره شرکت دویم په 2 تاریخ باندې ختم نبوت کانفرنس دی په خواځاخیله کې په هغې کې د جمعیت علما اسلام تحصیل چارباغ کارکنان د هغو شرکت دریم چې د حلقه بدیانو په حواله سره زمونږ د تحصیل سره چې کم د زیاتې شو دی او خصوصا زمونږ هغه ځایونه چې په هغې کې ښه کافي ووټ بینک دی زمونږه لکه سیر تلیګرام کشورا گناجر او دغه شانتې روړیا نوم پکې هم راځي عزتمندو ایجنډا زمونږه د قدردان ملګري تاسو ته واضحه کړه چې ختم نبوت کانفرنس په یاد حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه او د خواځاخیلې 2 اکتوبر ختم نبوت کانفرنس او د حقمندیانو متعلق چې کوم زیاتې شوی دی د هغې دپاره د عوامي رای او زمونږه د کوششونو پرمختګ چې یاره په هغې کې مونږ څه کولی شو او څونه پورې دغه خبره چې دی مونږ زیات رسولی شو دا 2 خبرې خو عمومي خبرې دي دا درېیمه خبره چې ده زه به په دغې باندې حواله باندې خبره وکړم چې د نن نه غالبا 15 یا 20 ورځې مخکې د نوې ایسي چې راغی په تحصیل چارباغ کې هغوی پروګرام ښودل نو په هغې کې ما ته هم د ملاقات موقع میلاو شوه د حاضرۍ موقع میلاو شوه نو په هغې کې اولنۍ خبره دا ما کېښوده چې به یې څنګه چې په تېر وختونو کې زموږ د تحصیل چارباغ سره کم د خپلو مفادو د خاطره خلکو لوبې کړې که دغه خبره بیا دوهراو شوه دغه چې هر څوک او په هر شکل کې چې د هغوی به موږ به بھرپور د هغوی مخالفت کوو په هر محاذ به یې کوو په سیاسي میدان کې به هم مخالفت کوو زموږ نه چې څونه کیدی شي مخالفت به یې کوو کتونکو د سابقه ناظم نوید علي خان سره خبرې کوو چې د چارباغ چې کومې حلقې وې هغه جدا شوې چې کله هم داسې د الیکشن موقع راغلی ده د چارباغ نه حلقې نه دي جدا کړي د تن غوښې جدا کړي دي چې په دې باره کې دوسته وایي السلام علیکم ستاسو ډېره مهرباني زموږ سره خو د هغه سوتیلې مخ چې ورته زموږ سره هغه ظلم وشو زموږ چارباغ چې دی خپله آبادي هم ډېره ده زموږ سره د چارباغ په 15 یونین کونسلو باندې دی ویلج کونسل یې 11 دی خو ظلم یې دا کړلی چې زموږ 3 یونین کونسل یې بره کړلی او 2 یونین کونسل چې دی ایبنګوري ته کړلی نو دا زموږ سره سراسر ظلم دی موږ د اعلی چارواکو نه دا دغه کوو دا مطالبه کوو چې زموږ په چارباغ کې چې کومې چارباغ دی دا کومې 2 یونین کونسل یې منګوري ته کړلی دا دی په چارباغ کې پاتې کړي او دغه شانتې زموږ تحصیل په یو ځای پاتې کړي نو دا به ډېره ښه وي که فرض که داسې وشوه دا څه کوي خو زموږ د روړیا یو ویلج کونسل دی چې هغې خالص د دې ګلباغ یونین کونسل حصه ده هغې د پټوار په سرکل کې ویشتل نو هغه به هغې منګرکوټ بالاکوټه سر د دې سره یې ویشتل نو دا به هم ځي منګورې ده نو زمونږ په دې کې خو زموږ به هر حال خدمات هم دی او خدمات دی نه په موږ حق هم دی چې خپل تحصیل له به منډې تړلی هو کوو به هم خو لکه دا زموږ سره ظلم دی او زموږ مشرانو خو نن دغه فیصله وکړه چې په دې به موږ عدالت ته ځو او انشاءالله چې څه یې به موږ کوو ډېره مهرباني تحصیل چارباغ چې په 2 حصو کې تقسیم کړی دی دا خبره ځان سره نوٹ کړي دا زما دپاره نه تقسیم کړی زه چیلنج ورکوم چې کوم ځای کې امیر مقام ودرېږي زه ورته ودرېږم او دی ټي زما نه وګټي زه ورله چیلنج ورکوم چیلنج د ان ته ودرېږي زه دته ان ته ودرېږم د پي کې ته ودرېږي زه دته پي کې ته ودرېږم او که دی دواړو ته ودرېږي زه نن د دې منصب نه دا اعلان کوم چې زه به دواړو ته ودرېږم انشاءالله تعالی او دی دې زما نه وګټي دا میلمه دی کوربه نه دی موږ د ده په حیثیت میلمه قدر کوو یو سیاسي ډلې مشر دی موږ یې قدر عزت کوو خو دا اختیار موږ چرم نه ورکوو چې ته زما په کور کې ردن نه شه او زما د کور تقسیم وکړه کله چې هم د الیکشن موقع راشي د چارباغ سره زیاتی وشي سیاسي خبرې دي هر سړی کوي
خو د چارباغ نه چې کومې حلقې جدا کړي دي د زړه غوښې جدا کړي دي د خانالا سره خبرې کوو چې حلقې خو د انسان د بچي د بدن حصې چې دا یې ولې جدا کړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب ډېره مهرباني. څنګه چې تا د خپل خفګان او دغه اظهار وکړو او دغه شانتې موږ هم خفه یو، ډېر زیات خفه یو. دا یو پیر نه، دا دویمه پیره وشوله چې د دې تحصیل سره خصوصا په باقاعده په سوچ سمجې منصوبه باندې چې دا زیاتی کېږي او د بدو د قسمته په دې کې زه دا به ووایم چې یو سیاسي شخصیت چې هغه د یو ښه پارټۍ سره تعلق ساتي، مطلب دی چې د هغو لاس په دې کې خامخا ملوث دی. خو د دې نه علاوه غټه خبر دا ده چې زموږ په تحصیل کې چې کوم مشران دي د هغو خاموشي چې ده که نه په دې تحصیل په تقسیمېدو باندې، نو دا زموږ دپاره لمحه فکریا ده چې هغه خلک چې هغه نن سیاست چې دي په سیاستو باندې هغو خپل تحصیل چې دغه بیلي هغې ته تیار دي، خو خپل سیاست په سیاسي پیدا چې دا هغه مطلب چې هغې ته تیار نه دي چېرې زموږ سیاسي پیدا چې دا هغه کمه شي. او دا د دغې خلکو غلط فهمي ده. که دوی دا وایي چېرې موږ تحصیل چارباغ په دې وجه باندې تقسیم کړو چې دلته کې د ثناءالله اوټ چې دی هغه زیات دی او دی به شي، نو زه دغې خلکو ته چیلنج ورکوم چې تاسو کوم ځای کې ودرېږئ راځه زه درته ودرېږم. خانات دا راته چې کله هم چارباغ کې چې داسې وقفو شوې ده زیاتی هر پیره چارباغ سره کې هغه د حالاتو به دغه شي سیاسي میدان باندې شي، نو اخر د دې وجوهات څه دي؟ د هغې غټه وجوهات چې ده هغه زموږ خپله بې اتفاقي ده. هغه زموږ خپل د یو بل سره د زړونو بغض، حسد او کینه ده چې یاره مطلب دی زه دا غواړم چې دا سړی مخکې ته روان دی، دی زه په کومه طریقه باندې شاته کړمه، دی زه په کومه طریقه راغورځوم. خیر دی که زما خپل نقصان کېږي دی، خو چې مطلب دی زه دغه ته پرېنږدم مخې لکه کندې ته یې گزار کړم. کندې ته ګزار کړم. زموږ د خلکو دا سوچي غټه وجه هم دقه ده چې زموږ اتفاق نشته او په دې حالت باندې زموږ د تحصیل په دغه باندې اتفاق نشته. نن هم د بدو د قسمته یو جرګه شوې ده، زموږ قومي جرګه شوې ده چې په هغې کې زما دا خیال و چې قومي جرګه به یو اواز اوچت کړي او هغه به دا خبره وکړي چې دا کوم چې شوی دا ظلم شوی دی. په هغې کې هم څه سیاسي مداریانو چې دی هغه نن دا خبره کړې ده چې دا سیاسي خبرې دي، دا موږ په دې جرګه کې چې دي هغې کې موږ دا نه ډسکس کوو. نو چې ته د خپل د تحصیل د تقسیم او د نقصان او د هغې ته د مطلب چې دونه ظلم خبره چې دا هغه ته په قومي جرګه تا جوړه کړې، نو تا د قومي جرګه جوړه کړې د څه شي دپاره ده؟ د خپل ځان دپاره تمغې د لګولو لپاره دې جوړه کړې ده چې ما ته خلک وایي چې ممبر صاحب تحصیل د قومي جرګې ممبر دی. ډېره مننه. د کتونکو د مفتي صاحب سره خبرې کوو چې دی د حلقې په باره کې څه ویل غواړي. حلقې مثال خو جي د مور پلار د ترور کاکا نیکۍ هغه ترونه نیکونه ماماګان کم زموږ چې په دې حلقو کې اوسېږي هغه زموږ نه جدا کړي دي چې دی په دې باره کې څه ویل غواړي. مفتي السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیم صاحب ډېره مننه، شکریه. د دې په حوالې باندې به موږ صرف دا خبره وکړو جي چې د دې د یو کېدو او د برابر کېدو دپاره موږ د آخري حده پورې ځو. لکه څنګه ثناءالله صاحب په اجلاس کې دا معروضات پیش کړل چې مخکې د عدالت منډه وهل، د هغې کیسونه تیارول او د هغې هغه کم پوینټونه دي هغه موږ تیار کړي دي. زه به مخکې منډه وهمه، د هغې دپاره به وکیلان نسمه او شاته به تاسو زما سپورټ کوئ. بالکل موږ د ده په شا باندې ولاړ یو. څوک چې دا حلقې ماتې هغه د دې حلقې دشمنان دي، هغه چرته هم د دې حلقې خیرخواهان نشي کېدی. هغه موږ تقسیمول غواړي او کوم چې د قومي جرګې خبره ده نو هغه د متوړیزي په نوم باندې ده او متوړیزي نوم چې کوم ده هغه په منځ کې کټکولی کېږي، نو دا متوړیزي جرګه پاتې نه شوله. نو د دې دپاره به انشاءالله موږ د آخري حده پورې ځو او دا به یو کوکه خیر انشاءالله. ډېره مننه جي. مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، میرا قائد میری جان مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، باطل کے آگے ہے چٹان مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن. جب بھی مدارس پہ